عمران خان د جیل نه یو ځل بیا پیغام جاری کړی دی چې په هر صورت کې ډیل نه قبلوم او د حالاتو مقابله وکوم. جی عمران خان ټویټ باره کې بیرستر ګوهر او رؤوف حسن اف ای کې پیش شوي دي. د هغې حوالې سره هم مکمل تفصیلات در سره شریکوم. بل اسلام آباد های کورټ اف ای ته غټ حکم جاری کړی دی. په دې کیس حوالې سره تاسو د یاد شي چې د عمران خان د آی ډی نه یو ټویټ شوی و چې هغه د سټیټ خلاف ټویټ یادېدو. حمود الرحمن کمیشن حوالې سره د 1971 حوالې سره ټویټ شو چې کله پاکستان او بنگلاديش جدا شو د هغې حوالې سره نو په هغې کې بیا په عمران خان باندې انویسټیګیشن هم شروع شوی. اف ای ای والا چې کوم دی بیرستر ګوهر او حسن رؤوف چې کوم دی دی راغوستي او رؤوف حسن چې کوم دی دی راغوستي دی نه انویسټیګیشن هم کړی. مکمل تفصیل در سره شریکوم. د میاشت اخیره کې پی ټی آی ته خوشخبری ملاوېدی شي. دا خوشخبری چا شیر کړې دا یو سینیر صحافي دی حوالې سره غټې خبرې کړې چې هغه در سره هم په دې ویډیو کې شریکوم. بل نیب ترامیم کیس کې جسټس اطهر من الله خپل نوٹ چې کوم دی لیکلی دی د عمران خان حوالې سره په هغې هم تفصیلا خبره کو. د های کورټ حکم باوجود هم سنم جاوید ته رهایي نه ده میلاو شوې. بل سپریم کورټ 34 ټي وي چینلو ته نوټس جاری کړی دی. نن یو ځل بیا عمران خان سپریم کورټ کې ویډیو لینک په ذریعه پیش کیږي. به دا ټول تفصیلات په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. عمران خان پرون اډیاله جیل نه یو اهم پیغام جاری کړی دی. عمران خان خپل وکیلانو چې کوم ټیم دی هغوی سره په اډیاله جیل کې ملاقات شوی دی او اډیاله جیل نه عمران خان دا پیغام جاری کړی دی چې زه خپل موقف باندې کلک ولاړ یم او هیڅ کله هم زه ډیل نه قبلوم، هیڅ کله به هم ډیل ونه کړم او زه به سرخورو کیږم او جیل نه به بېګناه بهر روزم. انتظار پنجو ته ویلی دی چې عمران خان وی چې کله ټوله پارټي روپو شوه نو سوشل میډیا ټیم او د سوشل میډیا سپورټران چې کوم دي د پی ټی آی هغوی د چټان په شان د کان لیک په شان کلک ولاړو او عمران خان خپل سوشل میډیا ټیم ته او د پی ټی آی سوشل میډیا ورکرانو ته خراج تحسین پیش کړی دی او پارټۍ دپاره دا غټه مطلب پارټۍ دپاره دا اشاره ده چې عمران خان هر صورت کې میډیا سره کلک ولاړ دی. جی صحافیانو حوالې سره عمران خان دا خبره وکړه چې دا په سخت وخت کې صحافیانو هم کم کردار ادا کړی دی نو دا په تاریخ کې هم همیشه یاد ساتل کیږي. جی عمران خان چې حمود الرحمن حوالې سره کم ټویټ کړی جی نو اف ای ای والا د هغې حوالې سره بیرستر ګوهر او رؤوف حسن ته نوټس جاری کړي وو نو بیا پرون رؤوف حسن او بیرستر ګوهر اف ای ای کې پیش شو. خو دې نه علاوه پی ټی آی او پی ټی آی د اف ای ای نوټس چې کوم دی اسلام آباد های کورټ کې هم چیلنج کړی و نو اسلام آباد های کورټ اف ای ای ته حکم جاری کړی دی چې 25 جون پورې به تاسو بیرستر ګوهر او رؤوف حسن خلاف هیڅ قسم قانوني کاروایی نه کوئ. جی دا لاهور های کورټ چې کوم دی دا حکم اف ای ای ته جاری کړی چې تاسو په دې کیس کې د عمران خان ټویټ حوالې سره رؤوف حسن او بیرستر ګوهر خلاف هیڅ قسم کاروایی نه کوئ. جی بل د دې میاشت اخیره کې د جون میاشت اخرنۍ هفته چې کوم دا پی ټی آی ته په دې هفته کې غټه خوشخبري ملاوېدی شي. سینیر صحافي صدیق جان د دې خبرې انکشاف کړی دی چې جون میاشت اخیره هفته کې پی ټی آی ته غټه خوشخبري ملاوېدی شي. غټه خوشخبري ته پی ټی آی تیار اوسئ. مخصوص نشستونو چې کومه فیصله ده هغه د پی ټی آی په حق کې راتلی شي او پی ټی آی به طور سیاسي جماعت بحال کېدی شي او کم کسان چې سنی اتحاد کونسل کې شامل شي نو کېدی شي هغوی آزاد امیدوار دوباره تصور شي او هغوی له دا چویس ورکړل شي چې تاسو بله پارټي جوین کولی شئ نو کېدی شي هغوی خپله پارټي پی ټی آی واپس جوین کړي. دا ټایم په اسمبلی کې د پی ټی آی یو سیټ هم نشته چې کوم سیټونه د پی ټی آی دي هغه سنی اتحاد کونسل په ترو باندې د اسمبلی حصہ جوړه شوې ده. جی بل نیب ترامیم کیس کې جسټس اطهر من الله اختلافي نوٹ لیکلی دی. جسټس اطهر من الله ویلی دی چې عمران خان د ټولو نه غټ سیاسي جماعت سربراه دی او عمران خان لایو نشریات کې ښودل دا د قانون خلاف ورزي نه ده ځکه چې نیب ترامیم کیس نشریات مخکې هم لایو شو شوي دي او صرف د عمران خان په وجه دا نشریات لایو نه شو کول لایو نه خول دا د عدالتي کاروایی کې مشکوک پیدا کولی شي او د عوامو عدم اعتماد هم په عدالت باندې جوړېدی شي او عمران خان په کروڑونو فالوور دي د هغې نتیجه موږ په تیر شوي الیکشن کې ولیده. جي دا نوټس چې کوم دی نیب ترامیم کیس کې جسټس اطهر من الله اختلافي نوټ لیکلی دی. جي بل لاهور های کورټ د سنم جاوید د رهایي حکم جاری کړی و خو د هغې باوجود هم سنم جاوید ته رهایي میلاو نه شوه. ګوجرواله پولیس سنم جاوید یو ځل بیا ګرفتاره کړی دی. جي سپریم کورټ 34 ټي وي چینلو ته نوټس جاری کړی دی ځکه چې دغه 34 چینلو د فیصل واړه او د مصطفی کمال توهین آمیز پریس کانفرنس چې کوم دی هغه په خپلو چینلو باندې ښودلی و. جي په دغه پریس کانفرنس کې فیصل واړه او مصطفی کمال د عدالتي سیسټم چې کوم دی هغه توهین کړی و چې په هغې باندې سپریم کورټ خپله په هغې ته نوټس جاری کړی وي نو په هغې باندې کیس شروع شوی دی چې مصطفی کمال خپله هم د سپریم کورټ نه معافي غوښتلې ده خو سپریم کورټ د معافي نه ده اکسپټ کړې بلکې د معافي مسترد کړې ده.
په دای باندې بخه قانوني کاروایی اوس کیږي او هغه 34 چینل ته هم نوټس جاری کړي چې چا د پریس کانفرنس په خپل چینل باندې خولوجي په دې ویډیو کې دا اپډیټس د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ والسلام